څنګه چې یخنیانو کې دا حلواګانې خوند کوي کنه داسې دا چوري کړي روټۍ هم پکې ډېره مزه کوي او هغه هم چې په څه کې مې چوري کړي راځي چې درته وښیم. څوک ډېر خلک به د ویډیو نه وتښتېږي د ټیک ټاک نه به مو تښتېږي او ډېر خلک به یې خوښ کړي. ما پخ کړي د چرګې خپې پنجې. دا پنجې چې که نه د چا خوښي او که نه خوښي خو زما ډېرې خوښي دي. دا شوروا چې دا طاقت کې هم ډېره د غزایت کې هم زیاته ده او ارزان هم دي که نه ګران هم نه میلاویږي. نو بس راځي چې د پخولو او د صفا کولو اسانه طریقه یې درته وښیمه. بس دا پنجې چې کله ما روغتې پیله ما په ساده اوبو کې داسې یو ساعت خوشتې کې ښې مې ووینځلې ولې چې دې پورې ګند مندې وینې هغه چې ترنه صفا شي. او بس بیا مې په چاڼ کې داسې 2-3 غنټې کې خوش لګې را اوچې شوې. بیا مې راواغستې نه دلته په هور باندې نیسئ او بس سرمن ترنه راکاږئ وي سرمن به درنه وباسم سرمن مې ترنه وباسله. وګورئ بس دا یې اسانه طریقه ده. داسې په یو طرف په بل طرف داسې نه چې داسې په ډېر اوږدې نیسي چې ویې سوځوئ نه چې بس پوهېږئ چې سرمن پې پړسېږي نو زر ترنه اخوا کوئ. او دویمه طریقه یې درته وښیم هغه داسې ده چې اوبه به ګرمې کوي خو چې خوټ کېدلې نه خو چې ښې داسې چې ګوته پکې ډیبوئ چې هغه د لا سوځئ. نو بس بیا هغې کې دا پنجې ټولې واچوئ پیله یې ووینځئ بیا پکې ور واچوئ که نه بیا پکې یو 5-6 منټه پرېږدئ او اوبه چې ډېرې خوټ کېدلې نه ګوره بیا به سرمن ترنه لیدې کېږي. سرمن څه چې غوښه به هم ترنه لیدې کېږي کومه دې پورې. نو نارمل اوبه چې که نه لکه وي ګرمې نو هغې کې بس بیا تاسو دا صفا کوئ. داسې ښکلې اسانې طریقې سره هغه هم صفا کېږي خو هغې نه زیاته زما دا طریقه خوښه ده ولې چې هور دی هور خو جراثیم ختموي. چې کله ټولې صفا شي نو بیا به دې نه پس د دې نوکونه کټ کړو ولې چې دا غټ غټ نوکونه ساتلي د نوکونو ساتلو ګناه ده نو ځکه یې کټ کوو وله که نه او ځانونه که صابان جوړ کړئ وګورئ لاس به داسې د وینې نسخه ګرځوئ. بس ټولو نه مې دا نوکونه کټ کړه چې یو پورې م ګورئ یو خپې پورې م نوک پاتې نه شي ګوره د جراثیمو کور به پورې پاتې شو. بیا مې یو غټ پیاز واغستو هغه مې غوړو کې سور کړو او 4 ټماټرو پیسټ لکه تاسو 3 ټماټر واخلئ یا واړو اوږه ادرک او شین مرچکې دا پکې ور واچو. او دلته چې دی ما دنیا او زیره پاوډر مکس اغستی و کورکمان نیمه چمچ کټوۍ مساله 1 چمچ سور مرچکې 1 چمچ ګرمه مساله نیمه چمچ وا او مالګه لکه مطلب تاسو کړئ چې څومره مسالې دي کنه د کټوۍ والا استعمالوي خو ګرمه مساله پکې واچوي دا پکې واچوي. بس بیا به دیږي کې او به مې لګي ور واچولې او دا مساله مونږ خسره کوو مطلب چې دا مونږ 4-5 منټه سره کوو چې دا مساله خسره شي بس دې کې به دا پنجې چې دي دا ښې صفا وینځئ ښې صفا لګي نه 100 ځله په 100 پیرو ما دا اوبو باندې وینځلې دا پکې واچو او دلته کې به دې سره دې باندې موږ ډکن کېږدو لکه دا به موږ دې کې سرې کوو او زه دا دونه زیاتې سره کوم چې 8 منټه زه دا دې کې سرې کوم. مقصد زما دا چې دا مساله نه ده چې دا ښه حل شي او یو د چرګې کې او دغه کې غوښه چرګو کې د چرګو خپو کې او د چرګې غوښه کې اوږه او ادرک ډېر اچوئ. اوس تاسو ته ښکاري دا مساله ښه سره شوه دلته یې 8 منټه پوره شو ولې چې کم ټایم نه پېښ او دې منځ کې زه دې کې داسې ګوټ ګوټ 2 ګوټه اوبه ور اچوم ورسره سپینه نیمه ته لوګې کوم چې رانه خپې منډې ونه وخي ځکه چې زما د خپې پنجې مې ډېرې زیاتې خوښي د غټ څاروي خپې مې هم خوښي دا نه چې مې نه خوښي خوا ډېرې ګرانې دي زه یې نشم خوړی تاسو یې خوړی شئ. نو بس وګورئ چې کله دلته کې دا ما سره که داسې 8 منټه بیا درته وایم نو بس دې کې به اوبه واچوئ. اوبه تاسو ډېرې کمې اغوستی شي خو زه به پکې ډېرې ځکه اچوم چې زه تنور نه نان راغواړم او هغې کې به روټۍ چوري کوم. بس دلته مې بله پریشر ورکو د 20 منټ چې 20 منټ کوکر پریشه پیشه وکړلو دکه د مزېدارې پنجې شوې تیارې. دنیا پې واچوئ شنه مرچکي پې واچوئ ادرک هم وله کټ کړئ ام پې ور واچوئ خپله خرچه مو ده چې سم پې ور اچوئ ستاسو مرضي ده. داسې مزېدارې پنجې تیارې وي چې زه تاسو ته نشم ویلی والله چې یو کس ته په یوازې کې د ټولې خوري که نه دونه خوند کوي. او ما دا یو پلیټ داسې واچولو ما چې که څوک را سره خوري خو کور کې نیم کسانې خورو نیم یې نه خوري مطلب 3 کسان خودي او دې ته خلم نه لګي. نو دا وی دا هر ځکه دا خبرې نو دا نه چې دا شی بد دی خو بس خپل خوخه ده کنه د چا به خوخي او د چا بني خوخه. خو تاسو ما ته کمنټس کې ویلو چې دا د چرګې پنجې پخې کنو ځکه ما جوړم کې او خیر زما خوخیم وي بس دا سه روټه ما ته کوي او هم تنورې او د پاسه په واچي د تنوري نان باندې کله شوروا ور واچي دا ډیر مزیدار لګي کنه سمبل شانتي نرم شي. نو تاسو ویم په خوند پوه شي خو په دې طریقې چې پخې کوي که خوخم وي او که نه مې خوښه ورځي خوبونه وکړئ اسم جمع دی کمبلې کې نه نوځئ.